जी वेलकम बैक प्रोग्राम फ्रंट पेज के او یو بل د سیاسي چارواکي د عبدالخالق پټان صاحب زموږ سره موجود دی دا غوی نه هم تاسو کو عبدالخالق صاحب من خبرې کو د کورم په مسلو باندې ټول نه غټه مسله کومه وایو نو ټولې غټې مسلې دي اهمه او که شروعات وکړو د هیلث نه بشورو کو د صحت نه ډي ایچ کیو هسپتال چې دی نو اغا د دریش پېته پورا سامیان دي صرف 28 ډاکټران موجود دي 15 کم دي او دا ډېر اهمه څوکۍ دي د دغه ډاکټرانو د دې سره بیا پیرامیډیکل سټاف هم نشته اکوپمنټس هم نشته نور آسایشونه هم نشته د مریضانو لپاره څه ګڼئ تاسو مطلب کم خلکو چې دغه ځای نه ووټ اخیستی دی مخکې ووټ اخیستو وسې ووټ اخیستی دی الیکټډ دي یا نور چارواکي دي په دې حواله باندې هغوی هیڅ کار نه دی کړی ډېره مننه نعیم الله یوسفزی صاحب دی تاسو هم زموږ ته مکار وکړه د خبرې کونې نعیم الله صاحب کورم ایجنسي خو د پېښور نه یو ډېره لرې علاقه دی او دلته مختلف ټرایب ژوند کوي او اکثر دلته داسې واقعیات پیښیږي چې که اکسیډنټ شول یو فایرنګ واقعیات شول یا جګړې شولې دلته په کمونو کې هم جګړې راځي نو خامخا په داسې وخت کې بیا کیجوالټي به کېږي پرژلې به کېږي مړی به کېږي بالکل نو هیلث په هر لحاظ سره هم ضروري دی خو بدقسمتي دا دی چې دلته د کورمي کوم هسپتالونه دي لکه تو د ډي ایچ کیو خبره وکړه چې د مو کوم هډ کوارټر هسپتال دی د هغه د اولې هغه کې 35 نه بره ډاکټرانو کمای دي نو ته دا اندازه لګولی شي چې د کوم تحصیل ټي ایچ کیو هسپتال دي یا دلته کوم بي ایچ یو دي بیسک هیلث یونټ دغه خو بیا دي نه هم باد هولي صحیح نو دلته چې څومره هم که زه تاسو وایم چې زه سنټرل کوروم سره تعلق ساتم دلته چې څومره هم بي ایچ یوز دي په هغه کې لا ته نه ورځي پرې نه به ته ډاکټرانو واکسي نه به دوایانې واکسي همداسې چې څومره هم د کورمې بي ایچ یوز دي چونکې علاقه په هډي علاقه ډېره لرې پرته دی نه د افسرانو هره کم نمایندګي نشته دی د علاقې چې کوم ایمونیز دي او سینیټرز دي هغه بجای دي چې هغه خپل علاقې کې زیات ټیم دی چې هغه زیات ټیم په اسلام آباد کې زیات ټیم په پېښور کې نو هغه ته دې شي مکان نه مليږي چې راځو دلته روشي چې د عوام څه ضرورت او غاټه خبره ده چې دلته کوم هم ډاکټر روشي یو هغه اکثر لوکل سټاپ دلته په هسپتالو کې غیر قانوني طریقې سره بنګلې نیولې دي غیر قانوني طریقې سره بنګلې قبضې کړي اوس که آیتا نان لوکل سټاپ یا پېښور نه ډاکټر راته وغواړي سرجن وي یا سپیشلیسټ وي هغه ته دلته رهایش نه ملېږي هغه د رهایش نه ملېدو وایي نه هغه د مو علاقې کې به ډیپټي نشي کړ نه دلته چې څومره هم خلک دي نو دوی ته په هغو کارونو کې چې هغو سره ایمو ماته صحت ښه کېږي هغه سره ایمو مریضانو ته څه ملویږي نه هغه کې ایمو چې څومره هم دلته دو ذمهورات جوړېږي که هغه ایمني دي که هغه ایم پي ای دي که هغه سینټز دي یا دلته چې کوم هیلث ډپارټمنټ والا کوم های لیول افسران ټول هم دي کې ناکام دي صحیح ښه یو بله مسله تاسو په خپله د هغې ذکر هم وکړو چې د قومونو ترمنځ جنګونه هم کېږي او اوس نن سبا له کله نه چې مرجر شوی دی نو په شاملاتو باندې د جنګونه روټین جوړ شوي دي او په کورم کې په دې تېرو وختو کې ډېره خطرناکه جګړه هم شوې وه نو د شاملاتو دا مسله چې ده ستاسو په نظر کې وجوهات د دې څه دي ولې په دې باندې خلک یو بل وجني آیا ډسټرکټ ایډمنسټریشن شو یا مقامي مشران شو هغوی سنجیده نه دي د دې مسلې د حل کولو لپاره چې جرګې وشي او په انتظامي بنیادونو باندې د دې څه پرامن حل لوزي نعیم الله یوسفزی صاحب اول خو ټولو نه زه تو توجه یو ټولو نه اهم مسله چې کوم دی هغه زه تو ته یو آی ډي پیز ته کوم 2009 مو علاقې کې ملټري اپریشن شوی دی په سنټرل کوروم کې جی نو اوس پرې هغه خلک په ځای کړي نه دي شوي اوس پرې د هغو خلکو کوم ړنګ شوي کورونه دي د هغو معاوضې نه ملېږي اوس پرې هغه خلک در په در باندې ګرځي راګرځي که نه ټیک شو په 2009 کې چې کوم ملټري اپریشن شوی په هغه کې 42000 خندانونه بېکوره شوي صحیح 22000 دا خندانونه ایبډیمې رجسټر کړي او لا تر نن ورځې پرې حکومت چې د کوم ړنګ شوي کورونه سروې کړي دي هغه تقریبا 6000 دي صحیح نظاین ټول لغټه ایشو د مو په علاقې کې دا چې د کوم خلک متاثرین شوي دي د کوم خلکو کورونه چې په کار په غاري دغه موعظې لپاره باندې باید تو خبره څه کومه شوه سره د مو علاقې کې کوم زمینی تنازع دي یا شمولیاتي دا خډیر د کلونو راسنه دغه شی روان دي جی چونکې مخکې اوس د سیستم کې ډېر پاس دی جی حکومت هم مخکې دې ته سنجیدګي سره نه دی مخکې به جنګونه په کېدلو یا په پرکیوریات باندې یا لساني بنیاد باندې اوس کوم جنګونه کېږي هغه به دغه نقطه شمالیاتو باندې کېږي چونکې قبایل واحد داسې علاقه دی چې د دې ریکارډ نشته دی حکومت سره صحیح نو بس هر کس د هر یو ځای دعوا کوي نو چونکې په ریکارډ نشته دی حکومت مو بار دی خبرې
لکه مو حکومت ته ویلی چې تاسو یو آزاد کمیشن جوړ کړو هغه دلته کښېني د خلکو سره که هغه د پښتونولي په لحاظ باندې خبره حل کېږي که هغه رواج په سطح باندې حل کېږي که هغه د قانون په سطح باندې کېږي چې په کومې حال د سطح باندې هم د دغو خلکو دا تنازع ختمېږي په کور یې دا ختم کړلی شي خو چونکې زم شوې علاقه دی نو اوس پرې موږ ته دا پته لګېږي چې موږ زم شوي یو که زم شوي نه یو نو موږ ته اوس پرې دا پته لګېږي چې موږ اوس هم په کالي قانون FCR کې پراته یو که نه په واجب دي چې اوس پرې موږ هغه امپلیمنټیشن نه کړو چې کوم رقم حکومت د مرجع کوونې نه مخکې موږ سره عیل صحیح ښه بل د اوبو ډېره غټه مسله ده نو د اوبو د مسلې په حواله باندې چې موږ د ساجد حسین توري سره خبرې وکړې نو هغه وایي چې نه دغه مسله تر ډېره حده پوهیاله شوې ده خو زموږ د نماینده مطابق څه داسې ځایونه هم دي چې هلته ټیوبویلونه په سرکاري دفترونو کې سرکاري عمارتونو کې دننه دي بهر خلکو ته د هغې فایده نه رسي واقعي د اوبو مسله حل او که نه دا خبره صحیح ده چې خلکو ته د عوامو ته اوبو د هغه ټیوبویلونو نه بیا نه میلاویږي کوم چې په سرکاري عمارتونو کې دي اول سرجی دا دی چې کورم ایجنسی دا په درو تحصیلو باندې تقسیم دی یو ته سنټرل یو ته لوور یو ته افر جی او بل دا بیا دا دواړه حلقې دي یو ته پی کې 108 بل ته پی کې 109 جی نو ساجد حسین څنګه هغه د پی کې 109 مطلب یعنی 46 دا یو مطلب دا امیدوار دی MNA دی جی هغه ته کومه خبره کړې ده شاید په بعضو علاقو کې به داسې عموما مثلا 80% یا 60% نه یې زموږ د علاقې ته هغو ته اوس هم د سکنو اوبه نه میلېږي خو د اوس کوم د 2009 ملیټري اپریشن نه بعد د پاک پاش په تعاون سره بعضې د پاک پاش کوم فنډونه دي د هغو په صورت کې اکثرو علاقو ته اوس هم سکیمونه کېږي روان دي سکیمونه د کېږي خو چې دې نه مخکې کوم سکیمونه شوي دي لکه تاسو ذکر وکړو یو سکول چې د مالک ځای کې جوړېږي هغه کې د کلي والا بچه عمره کم سبق نشل ته کوم رقم سرکار یو SOP جوړ کړي کوم رقم سرکاري غوړي یو 12 چې د یو مالک یو د اثر سړي په ځای کې جوړ شوی هغه 12 نه هیڅ کله هغه کلي والا رقم پیدا نشته چې کوم رقم حکومت ته سوچ کړي په واجب دي چې هغه سټوټ کول دغه جوړول دغه اوبه ورکول هغه د ټول د مغه سړي په چارج کې دغه سړي په حقداري نه دلته څه دي نه مخکې څومره هم سکیمونه شوي دي هغه د کمیونټي بیس باندې نه دي شي بلکې کوم سړی د پولیټیکل خواخه کوم سړی د مو ته چوټانه وي په خواخه ماغه ته به سکیم کېدل نو زیاته د سکیمونه شوي دي چې هغه سره کمیونټي ته دین هغه صرف یو وجرې دپاره یو خاندان دپاره شوي صحیح او د دې ثبوتونه هر څه شته دي بقاعده دا لکه کوم تاسو نماینده خبرې کړې حقیقت چې داسې سکولونه به ته وکړي چې هغه به صرف د یو مالک دپاره داسې سکولونه به وکړي چې هغه به صرف د یو مالک دپاره د کلي والا دپاره به نه او اوورال په سکولونو کې د سټاف د استادانو د فرنیچرو د کمرو دا کمی چې دی نو هغه هم اوورال دی داسې ځایونه هم دي چې هلته کې جنکۍ په ټاټونو باندې ناستې دي نو آیا په سنټرل کې که موږ به مین ښارونو کې ووایو نو هلته کې معاملات لږ ښه دي د دې مطلب دا دی چې هلته ایجوکیشن والا ځي خو او یا سیاسي کسان چې دي هم چکر لګوي او چې کوم کلیوالې سیمې دي هلته حالات خراب دي هلته بالکل څوک نه ځي چې د سکولونو تپوس وکړي چې دلته وړو ته تکلیف شته که نشته نه مولا صاحب بدقسمتي سره به زه ته وایم چې زموږ علاقه واحد هغه علاقه دی سپرا یو قوم مته چې هغه یو قوم په 275 کیلومتر باندې چې هغه ابود 275 کیلومتر کې یو میټرک سکول نه لرو پرا دلته یو قوم نه چې قوم له شیرزای وته ای هغه په ټول قوم کې یو میټرک سکول نشته صحیح په قوم مندوخیل اشخیل په قوم دلمرزي سره د کلو خبره نه کوم زه د قوم خبره کوم چې د قومونو په بیس باندې میټرک سکول نشته دی صحیح وانده چې څومکني تروشه اول سر دلته په زیاتره علاقې کې سکولونه نشه میټرک او مو اکثر دا شکایت دلته زموږ څومره غټ لیول افیسر یې هغو ته کله مو چې تاسو FC برتي کوو یا پولیس برتي کوو یا تاسو د لیوي برتي کوو نو اکثر تاسو مونږ میټرک غواړو میټرک ته شارټ کوو د مو په ټول علاقې کې میټرک سکول نه وي اول خدای دې سره چې مو په علاقې کې سکولونه انتهایی کمایي صحیح دویمه خبره ته د سټاپ خبره وکړم جی زه به ته دا وایم چې د مو په علاقې کې به داسې سکول وي چې هغه به های سکول وي خو په لسم کې به 8 ماشومان نه لري په اتم کې به 15 ماشومان نه لري داسې سکول وي چې هغه به پریمي او 15 پروي هغه کې به دویم دریم پرې ماشومان دي څلورم 15 ماشومان بني دا غاټه وجه ده چې دلته څومره ایجوکیشن افسران دي هغه اول یو د مې علاقې MNA وروستلی دي یو د مې علاقې سینیټر وروستلی یو د مې علاقې MNA او MP وروستلی نو اکثر هغه فیورټ والا خلک خپل مقاصد لپاره راولي سیاسي مقاصد لپاره نه دی وای نه مو ایجوکیشن ډپارټمنټ تابع دا مو اکثر دا خبره کو چې دلته کا د سرکاري سکولونو تاسو یو اثر وی وکړو نو ته په سرکاري سکولونو کې چې لکه یو په پرایویټ سکول کې
100 ماشومان تو ته په سرکاري سکول کې په ماغه کلاس کې به تو ته 15 ماشومان مليږي په شپې اکثر ماشومان 15 اپریل لوړ شي اکثر ماشومان 8 اپریل لوړ نه شي خو کوم د سرکاري سکول ولې هغه وجه ده چې خو علاقې کې سکولونه نشي دوه مدار چې دلته څومره هم استادان دي هغه بجای دې په خپل ډیپټي وکي یو بل کس نیولې سلاسم پوس 15 پوس د بل ورځې کولو کې چیرې په کولو کې چیرې کې ښکارا تور باندې مو ویلاکې چې کوم خلک هغه ډي سي ته ایجوکیشن ډپارټمنټ د بقاعده خلکو نامې وخلې چې تو دا د استادان په سکولونو کې ډیپټي نه کوي نه دا د ورال د سکولونو حالات چې د استادان ډیپټي نه کوي او ایجوکیشن تور افسران دي هغه الته سرپرایز ویزیټ شو ډیر مننه عبدالخالق پټان صاحب تاسو مونږ ته تاسو هم په ډیرو مسلو باندې خبره وکړه یقینا چې دې ټولو مسلو ته توجه ورکول ډیر زیات ضروری دی او شانته مکو د مینه بعد ازریو